انتهائی واجب الاحترام مسلمانانو ورونو نن د شعبان المعظم په مناسبت سره د خبرو موقع چې د شعبان په مناسبت سره تاسو په وړاندې ما لږې خبرې کړې وي او د رمضان المبارک د استقبال په حواله سره خو چونکې نن ورځ او نننې موقع هغه تقاضا کوي د دې خبرې چې موږ نن د خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منصب نبوت باندې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې خبره وکړو. قرآن کریم کې الله جل شانه ځای په ځای باندې دغه مضمون ذکر کوي وسخر لكم الفلک، اے بندا ستا دپاره ما دغه کشته تابع کړله. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. نو الله فرمایي چې دغه اسمان او ځمکه دغه فلک او شجر دغه هر یو شی مې انسان ستا تابع کړ، د هر یو شی مې تا ته مسخر کړ. انسان په دې دنیا کې چې ته څه وینې دا مې ستا دپاره پیدا کړل، دا مې ستا د فایدې دپاره پیدا کړل. اوس د هر یو څیز چې کوم دی هغه خپله ډیوټي پوره ادا کوي. نو اوس انسان به هم د یو څیز دپاره خو پیدا شوی چې دغه دومره هر یو څیز د انسان دپاره پیدا دی، نو انسان به بیا د یو ډیر لوی عظمت څیز دپاره پیدا شوی. نو د هغې بارے کې الله جل شانه فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نو علما فرمایي الا ليعبدون ای الا ليعرفون. ما دا انسان او دغه پیریان دغه ما د خپل عبادت دپاره پیدا کړي دي چې دغه خلک ما وپېژني زما عبادت وکړي کما حقه. الله جل شانه د انسان سره وعده کړې وه الستو بربکم، زه ستاسو رب نه یم؟ دوی ورته ویلي بلا، ولې نه الله ته زمونږ رب تا به خپل رب منو د ستا به عبادت کوو. انسان چې دنیا ته راغی بس بیا په دغه لهویاتو کې مبتلا شو، هغه خپل مقصود ته هیر شو. نو الله جل شانه یو سلسله شروع کړه د پیغمبرانو. الله تعالی په دغه انسان ته خپل وعده ور یادوله په زبان د پیغمبر باندې. نو چې پیغمبر براغه خپل قوم ته به وی یا قوم اعبدوا الله، نو مفسرین وی اعبدوا الله ای وحد الله، ای قوم الله یو امانه د الله عبادتو کې مالکم من اله غیره، د الله نه مسجد الخدای نشته دی. نو الله جل شانه آدم علیه السلام راولېږه. آدم علیه السلام بخپل قوم ته وی ای قوم اوه لا اله الا الله آدم صفی الله کامیاب بشئ. نوح علیه السلام الله راولېږه. نو الله تعالی فرمای فلبث فیهم 1000 سنه الا 50 عاما، نیم سوه کال خپل قوم ته دعوت وکړه. انی دعوت قومی لیلا ونهارا، الا د شپې او د ورځې مې دعوت ورکړه. نو یو شان به لګي یو قوم ته به وی قوم د ووایه لا اله الا الله نوح نجی الله کامیاب بشئ. الله تعالی ابراهیم علیه السلام راولېږه قوم ته وی قوم ووایه لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله کامیاب بشئ. اسماعیل علیہ السلام قوم ته وی ای قوم اوایه لا اله الا الله اسماعیل ذبیح الله کامیاب بشئ. یوسف علیہ السلام قوم ته وی ای قوم اوایه لا اله الا الله یوسف صدیق الله کامیاب بشئ. کوم خلکو چې د پیغمبر ومنل هغه کامیاب شو. نو الله تعالی چې دغه خپل وعده دی خپل بنده ته ور یادول دغه سلسله شروع کړه د حضرت سیدنا آدم علیه السلام نه، او دغه سلسله د نبوت ختم کړله په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. نو الله تعالی قرآن کریم کې اعلان کوي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. دا محمد صلی الله علیه وسلم په تاسو سړو کې د چاپلار نه دی، د نبی علیه السلام اولاد مبارک هغه حد بلوغت ته نو رسېدلی، هغه ته به اطفال ویل، رجل ورته نه ویلی کېده. خو الله فرمای ولکن رسول الله، دا محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی وخاتم النبیین آخری نبی دی. نو په دې آیات کریمه کې الله تعالی یو د دریو سوالاتو جوابات کوي. د انسان ذهن ته سوال راځي نو الله په دغه یو آیات کې جواب کوي. الله تا چې موږ ته کوم پیغمبر را لېږو د هغې پیغمبر نوم بسئ. نو الله فرمای ما کان محمد، ستاسو د پیغمبر نوم به محمدی صلی الله علیه وسلم. دویم سوال ذهن ته راځي الله زمونږ د پیغمبر کار بسئ.
نو الله فرمای ولکن رسول الله، دا به د الله رسولی، د الله پیغمبرانی مخلوق ته به ورکی، بنده ته به رسی. دریم سوال ذهن ترازی الله زمونږ د پیغمبر مقام او مرتبه بسی. نو الله فرمای وخاتم النبیین، ستاسو پیغمبر آخري نبی دی. نو یو زمونږ د پیغمبر نوم څه دی؟ محمد. زمونږ د پیغمبر کار څه دی؟ رسالت. زمونږ د پیغمبر مقام څه دی؟ ختم نبوت. زمونږ د پیغمبر نوم دی محمد. محمد هغه چاته وایي چې د هغه تعریف کولی شي. طلبا وایي صيغه د اسم مفعول ده بتفعیل نه. هغه چاته وایي چې د هغه تعریف کولی شي. نو زمونږ د پیغمبر هر یو څوک تعریف کوي. الله تعالی یې تعریف کوي چې کله زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شهر مبارک تذکره راځي، الله فرمایي لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. کله زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شهر مبارکی تذکره کوي، نو الله فرمایي والضحى. کله که زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زلف مبارک تذکره راځي، الله فرمایي واللیل اذا سجى. کله که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سترګ مبارک تذکره راځي، الله فرمایي الم نجعل له عینین. کله که زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زبان مبارک تذکره راځي، الله فرمایي لا تحرک به لسانک. کله که زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شونډ مبارک تذکره راځي، الله فرمایي ولسان و شفتین. کله که زمونږ د پیغمبر د اخلاق تذکره راځي، نو الله فرمایي وانک لعلى خلق عظیم. دغسی زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعریف فرشتي کوي، جناتی کوي، انسانانی کوي، حجری کوي، شجری کوي. هر یو څیز زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعریف کوي. دغه د وجه نه ورته ویل کېږي محمد صلی الله علیه وسلم. بل زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کار دی، کار رسالت ورته وایي چې د الله د طرفه به حکمرانی مخلوق ته ورکوي، دا د پیغمبر کاری. بل زمونږ د پیغمبر مقام دی، ختم نبوت ورته وایي. ختم نبوت څه ته وایي؟ لنډه معنی دا ده چې زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد د بل نبی نه پیدا کیږي. دغه سلسله د نبوت چې شروع شوې وه د آدم علیه السلام نه ختم شو په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس زمونږ د پیغمبر نه بعد د بل نبی نه پیدا کیږي، بس دغه د ختم نبوت وایي. دا د ختم نبوت عقیده دا د قرآن کریم د 101 آیاتونو نه ثابته ده. زی درته مضمون خلاصتن ویم. قرآن کریم کې سوره بقره کې الله فرمایي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. الله تعالی د وحی اقسام ذکر کوي او د متقیانو اوصاف الله ذکر کوي چې مؤمن چاته وي، متقی چاته وي. نو متقی هغه کس ته وي چې دی به ایمان لري په هغه وحی باندې کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغلی ده. دویم دی به ایمان لري په هغه وحی باندې کوم چې د نبی علیہ السلام نه مخکې راغلی ده. دریم دی په آخرت باندې ایمان لري. اوس الله تعالی دلته دو تذکری کوي. یو چې مؤمن به په هغه وحی ایمان لري کوم چې نبی علیہ السلام ته راغلی ده. دویم مؤمن به په هغه وحی ایمان لري کوم چې د نبی علیہ السلام نه مخکې پیغمبرانو ته راغلی ده. اوس سوال دا دی که چېرته زمونږ د پیغمبر نه بعد وحی وی، زمونږ د پیغمبر نه بعد بل نبی وی، نو الله به داسې ویلی وی چې یؤمنون بما انزل من بعدک، چې دا مؤمن به په هغې وحی ایمان لري کوم چې د ستا نه بعد ده. خو زمونږ د پیغمبر نه بعد بله وحی نشته دی، بل نبی نشته، ځکه الله تعالی ډایرکټ فرمایي وبالآخرة هم یوقنون، دی په آخرت باندې ایمان لري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ته فضلت على الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لي العنائم ونصرت بالرعب وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي بما ته په نورو انبیاء باندې په شپږو څیزونو الله فضیلت راکړي، برتري او غوړوالی راکړی دی. یو ما ته الله تعالی جوامع الکلم راکړي، دا د پیغمبر معجزه وه، الفاظ مختصر مفهوم یې ډېر. یو پکې دا د پیغمبر علیه السلام فرمایي وختم بي النبیون، ما باندې الله تعالی د پیغمبرانو اختتام کړی دی، زه د پیغمبرانو آخري یم.
نبی علیہ السلام فرمای انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، زه د پیغمبرانو آخری کړی یم، زه آخری نبی یم او امت تاسو آخری امت دی، تاسو نه بعد بل امت نشته، زمانه بعد بل نبی نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبی، رسالت او نبوت ختم شوه دی، بس زمانه بعد بنن رسول راځي نه به نبی راځي. دقه عقیده ته ویل کېږي عقیده د ختم نبوت، چې زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد به هیڅ قسمه نوی نبی نه پیدا کېږي. عیسی علیه السلام چې راځي هغه په حیثیت د امتی باندې راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای و امامکم منکم، امام بید استاسنا د قران کریم تابع بید شریعت محمدی باندې و فیصله کوي. دا غي مثال داسې دی لکه د پاکستان صدر دی، وزیر اعظم دی او بل ملک تلال شي، نو دی چې بل ملک تلال شي دی وی اومغه وزیر اعظم اومغه صدر، خو دی چې بل ملک ته زی دی به د هغه قانون احترام کوي، دی به قانون په عمل کوي نه. چې دلته راشي بیا به صدر وي بیا به وزیر اعظم وي. دقه حضرت عیسی علیه السلام دی نبی دی، خو چې دلته راشي دی به د شریعت محمدی تابع وي، هغه به دلته په شریعت محمدی باندې فیصله کوي. حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایل و امامکم منکم، امام به خود استاسو نستاسو د جنس نستاسو د قران کریم تابع وي. د ختم نبوت اهمیت هغه دغه خبرې نه ثابته ده چې الله تعالی په قران کریم کې په 101 آیتونو کې عقیده د ختم نبوت بیان کړې ده، او حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله په دغه باندې 3 جلد کتاب لیکل ختم نبوت کامل په نوم باندې. دغه 210 احادیث متواتره نقل کړي دي، او مولانا محمد ادریس خان دهلوی صاحب رحمه الله په مسک الختام کې د مولانا محمد انور شاه کشمیری صاحب رحمه الله قول ذکر کړی دی چې د ختم نبوت احادیث ټول متواتر دي، او طلباء علما وایي چې د متواتر حدیث منکر کافر دی. 101 آیتونو کې چې الله تعالی صراحتا ذکر کوي، او کوم سړی پس ته هغې نه بیا د نبوت دعوه کوي دغه سړی مسلمان نشي کېدی، هغه کافر وي. ډېرو خلکو د نبوت دعوې وکړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې په حدیث پاک کې فرمایي سيكون في امتي كذابون 30، زما په امت کې به 30 دروغجن پیدا کیږي، كلهم يزعم انه نبي، هر سړی به دا ګمان کوي چې زه نبی یم، خو پیغمبر علیہ السلام مونږ ته فرمایي چې خبردار ګوره انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه آخري نبی یم، ما نه بعد بل پیغمبر نه راځي. مسلمه کذاب د نبوت دعوی وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته خط ولېږه چې ته ما په دې نبوت کې ځان سره شریک کړه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه خلاف دسته تیار کړله، خو مقدر داسې و چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه چې رحلت فرمایا. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا دغه خلاف عقد استولی ګل دغه د جنگ لپاره، او دغه سر قلم کو مردار ک خدا مونږ ته دغه تم یو خبره تاسو هن تراشي چې ګوره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات طیبه کې په ټولو جنگونو غزواتو کې شهدا 259 دي، او په دغه یو جنگ کې چې د ختم نبوت د پاره شوی دی 1200 صحابه کرام او تابعین پکې شهیدان شوی دي. بدری صحابه کرام پکې شهیدان شول، حفاظ قاریان پکې شهیدان شول. دا د ختم نبوت اهمیت موتا صحابه کرام په خپل باندې راکړي. ګوره انت د پیغمبر حیات طیبه ته ګوري شهدا 259 دي، خو دلته ختم نبوت ته ګوري چې د پیغمبر د ذات مسله ده، د پیغمبر د خپل ناموس مسله ده، د پیغمبر د ختم نبوت مسله ده، دا د پیغمبر د تاج او تخت مسله ده، دا د پیغمبر د شخصیت مسله ده. نو بیا پکې 1200 صحابه کرام شهیدان کیږي. مونږ ته اهمیت راکوي چې ګوره ختم نبوت ډیره هغه مسله ده. دا د اهل سنت د عقاید بنیاد دی. ختم نبوت عقیده کې لږ تردد کول دغه کفر دی. مولا علی قاری صاحب رحمه الله په شرح د فقه اکبر صفحه نمبر 202 کې وایي بدعوى النبوة بعد نبينا كفر بالاجماع، د پیغمبر نه بعد د نبوت دعوه کول کفر دی. اجماع د امت په دغه خبره باندې مناقض ده، او اجماع دغه ځای نه ثابتېږي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه دغه دومره صحابه کرام اولېږل نکیر په چانه وکړي، دومره صحابه کرام شهیدان شول، موږ ته خبر راکړه
چې ګوره ختم نبوت دا اساس د دین دی، دا اساس د عقایدو دی. او دومره ښه ده خو زموږ امام صاحب فرمایي که یو سړی د نبوت دعوه وکړي دغه سړی هم کافر دی، خو که بل ته دلیل غواړي دغه سړی هم کافر دی. که یو سړی د نبوت دعوه وکړي او تا ته ووایي چې ته ما نبي منې نه منې هغه بېله مسله ده. ته نن شپې استخاره وکړه چې خوب دې څه ولید په هغې باندې فیصله وکړه. که زه دې خوب کې نبي ولیدم ما نبي ومنه، او که زه دې خوب کې دروغجن ولیدم ما دروغجن ومنه. چې تا ورته ووایي ټیک د استخاره کوم بیا کافر شوې. تا د پیغمبر په ختم نبوت کې بیا تردد وکړه، شک دې وکړه. د پیغمبر د ختم نبوت متعلق دومره خبره نه الله برداشت کوي نه صحابه کرام برداشت کوي، پیغمبر په خپله برداشت کوي. تاسو ټولو ته پته ده کله چې مکه مکرمه فتح شوله نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کلیام د معافی اعلان کړی ورچاته، خو ګستاخ ته په هغه ټیم کې هم د معافی اعلان نه شوی. کله چې اسود انسی د نبوت دعوه وکړه پیغمبر علیه السلام په خپله دغه قتل پسې صحابه کرام لیکلي دي، تاریخ گواه دی، کتابونه گواه دی. ګستاخ ته نه پیغمبر امن ورکړی نه ورله الله امن ورکوي. بالخصوص چې کوم بیا د پیغمبر په ناموس باندې حمله کوي او بیا د پیغمبر ختم نبوت ټارګټ کوي، په هغې باندې حمله کوي، بیا هېچا هغلته صبر نه دی کړی. هلته ګوره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه غوندې صبرناک سړی کنز العمال کې نبی علیه الصلاة والسلام نه روایت نقل شوی دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام ته فرمای ابوبکر ستا مثال د حضرت عیسی علیہ السلام غوندې دی. عیسی علیہ السلام ته قوم ښه تکلیف ورکړه، پلارم ښه تکلیف ورکړه، هغه ته بیا وایي سلام علیکم ساستغفر لك ربي انه کان بی حفیا. زه به د الله نه بخښنه غواړم. مطلب ابراهیم علیہ السلام نرم سړی و، ابوبکر وي تم د ابراهیم علیہ السلام غوندې او د عیسی علیہ السلام غوندې نرم یې. عیسی علیہ السلام قوم ښه تنګ، خو بیا وایي الله ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. خو ابوبکر چې پیغمبر ورته وایي ابوبکر ته ډېر نرم سړی. ابوبکر بیا د ختم نبوت متعلق رسته کېږي نه چې د پیغمبر د ناموس مسله راله. ابوبکر صدیق سے بیا وایي خیر دی 1200 صحابه کرام د شهیدان شي، خو د پیغمبر په ناموس باندې څوک حمله ونه کړي. هلته مسیلمه کذاب هغه هم د پیغمبر ناموس چیړه، هغه هم مردار شو. اسود عنسی مردار هغه هم زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات ته لاس ورچو، هغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمن ته لاس ورچو، هغه زمونږ د پیغمبر ختم نبوت چیړه، پاتې نه شو، تباه شو، مردار شو. بیا لږ مخکې مرزا غلام قادیانی را پاڅېده چې کله دا خو ښه ښکاره خبره ده چې د انګریز تربیت یافته و، د انګریز غلام و، د انګریز ماتحت چلېده، دعوی به یې کولې زه مجدد یم، کله وي ما ته الهام کېږي، کشف کېږي، حتی ډېرې دعوې یې کولې، ډېرې دعوې یې کولې. یو دعوې وکړه چې زه نبي یم، ما ته وحي راځي. نو یو خو زمونږ د عام فهم خبره ده چې ګوره دا د نبوت دی ولار دا د الله د طرفه انتخابي. نبوت دا کسبي څیز نه، دا وهبي څیز وي، دا الله ورکوي. دا په خوارو باندې نه کېږي چې سړی ذکرونه وکړي او خانقاهونو کې کښېني او دی به نبي شي. نبوت دا کسبي څیز نه، دا وهبي څیز وي. او شاه عبدالعزیز صاحب رحمه الله هغه ډېره ښکلې خبره لیکلې ده. وی ګوره دا د نبوت دا یوه لار ده، دا یو موټروی ده. په دغې موټروی باندې زموږ تاسو خیال کړي په دې موټروی باندې موټرسایکل نه پرېږدي، په دې باندې دا وړوکې ګاډي هم نه پرېږدي. په دغې موټروی باندې چې کوم ګاډي لیټ خرابي هغه ته پرچه ورکوي. نو شاه صاحب رحمت الله علیه او زموږ نور علما چې دغلته بیا لیکل کوي نو وی ګوره په موټروی باندې صرف هغه ګاډی نه پرېږدي چې د هغه لیټ خرابي. نو د پیغمبر او د نبوت په دې موټروی باندې به څنګه هغه سړی پرېږدي چې هغه په سترګې باندې ړوند دی، چې په نبوت په موټروی باندې ړوند سړی نه چلیږي، لکه څنګه چې په موټروی باندې بغیر د لیټ ګاډی نه چلیږي. نبوت دا خو یوه لار ده، دا خو یو موټروی ده. دې دپاره خو الله تعالی ګلانو انتخاب کوي، دې دپاره خو الله تعالی آدم علیه السلام غوندې شخصیات پیدا کوي. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، زمون پیغمبر علیہ السلام. دې لپاره خو الله تعالی د ګلونو د حسن انتخاب کوي. نو اوس په مرزا ځان ته نبي وایي، د خو به
بې د ما فی ته خپله ورځې سل ځل تش او دسمات یې کوو دا به وایي زه نبي یم ته به زمونږ د پیغمبر د حسن مقابله وکړې صحابه کرام فرمایي یو شپه مونږ راغلو مسجد نبوي شریف ته مونږ کېناستو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې محراب کې دننه تشریف فرما و ناستو جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرمایي کنز المال کې شته دی وی ما بر سپوږمۍ ته هم کتل او دلته مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتل نو ما وی چې حسن د چا زیات دی نو کله به مې وی چې د سپوږمۍ حسن زیات دی کله به چې نه د نبی علیه السلام خو آخره کې مې فیصله وکړه چې فاذا هو خیر عندي من ليله القمر د نبی علیه السلام حسن دومره ډېر چې د سپوږمۍ نه هم زیاتو نو زمونږ د پیغمبر حسن خدا و دا مرزا چې بسترګې باندې لوند دی به ځان ته نبي وایي دا مرزا دا ځان ته اوس وایي چې زه به د نبي علیه السلام غوندې شم برا ابن عازب رضی الله عنه نه چاته پوښتنه وکړه اکان حسن النبي صلی الله علیه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر صحابی نه چاته پوښتنه وکړه دا څنګه چې توره تکه سپینه آیا د دغه سپینوالي برابر د پیغمبر حسن او که دغه نم زیاتو هغه ته وایي لا نه نه د سپوږمۍ د حسن نم زمونږ د پیغمبر حسن زیاتو زما د پیغمبر مقام خدا و زمونږ د پیغمبر مرتبه خدا و دا سړی چې د انګریزانو تالی سټو دی وایي زه نبي یم قرآن کریم کې الله تعالی کل عام فرمایي وخاتم النبیین دا محمد صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی او دا سړی وایي زه نبي یم اوس وایي کافر دی که مسلمان کافر دی او مولا علی قاری صاحب عبارت میں ذکر کہ دا والنبوت بعد نبینا کفر بالاجماع قرآن کریم هم خلاف دی دا خود حدیث هم خلاف دی دا خود اجماع د امت هم خلاف دی مړه دا خو بالکل عقلم نه مانی چې داسې سړی په دې صدی کې برا پاسي هغه به وایي زه نبي یم دا قادیانیت دې ته مونږ زندیق کافر وایو دې خبرو باندې ځان پوهېږئ یوی مطلق کافر یوی منافق کافر بلوی زندیق کافر مطلق کافر هغه ته وایي چې هغه ځان ته کافر وایي خپل کفر ظاهری ځان ته مسلمان نه وایي لکه یهودي شو نصرانی شو هغه ځان ته مسلمان نه وایي یهودي وایي زه یهودي یم زما کتاب تورات دی زما پیغمبر موسی علیه السلام دی عیسائی وایي زه عیسائی یم زما کتاب انجیل دی پیغمبر می عیسی علیه السلام دی دغه باری کې بیا قرآن کریم کې چې احکامات ذکر کیږي نکاح د حلت مثلا پکې شته دی دویم دی منافق کافر چې وی کافر ځان ته وایي مسلمان نو چې تا سره کینی تا ته وایي مسلمان چې التلال شنو قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون دا منافق کافر وایي نو دغه باری کې الله تعالی فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار خو دریم دی زندیق کافر چې خپل کفر هم در نه پټي او خپل کفر د اسلام په صورت کې تا ته پیش کی هغه ته موږ زندیق کافر وایو مرتد کافر هم ورته وایي په اصطلاح کې حکم دا دی چې ته به 3 ورځې مهلت ورکړې که د اشکال او اعتراض یې هغه به حل کړې اوس ګورئ مولانا یوسف لدیانوي صاحب رحمه الله هغه یو خبره لیکلې ده په خپل کتاب کې لدیانوي صاحب وایي وی ګوره یو سړی دی هغه شراب خرڅوي خو په هغه بوتل یې لیکلي چې زه شراب خرڅوم دا هم ګناه ده ښه کار نه دی اوس یو سړی شراب خرڅوي په هغې لیکلي دي آب زمزم دې کې زمزم اوبه دي دننه دي شراب اوس غټه ګناه کومه یوه ده دقه ده که نه چې دې شراب دی و چې دا زمزم دي دا مثال د قادیاني دی یهودي هغه خپل کفر ظاهری خپله خبره به کوي خو په خپل صحیح لاین باندې یهودیت باندې په تورات باندې عیسائی به خپله خبره کوي خو په انجیل باندې او په عیسایت په لاین کې دننه قادیانه هغه به خپل کفر ظاهری خو د اسلام په صورت کې ته یهودي ته ووایه ستا کتاب کم یو دی هغه به وایي تورات ته عیسائی ته ووایه ستا کتاب کم یو دی هغه به وایي انجیل ته قادیانی ته ووایه ستا کتاب کم یو دی دی به وایي قرآن دی په خپل کتاب دوکه درکوي یو سړی دی هغه غوښه خرڅوي خو هلته یې لیکلي چې دا غوښه د خنزیر غوښه ده ښه کار نه دی د خنزیر غوښه حرامه ده خو اوس یو سړی دی هغه د خنزیر غوښه خرڅوي هلته یې پرې لیکلي چې دا د غوا غوښه ده
دا د بکرۍ ده، دا د چیلۍ ده، دا غټه دوکه ده، دا فراډ دی، دا دو ګناهونه شو. دا مثال د قادیانی دی. قرآن کریم هم قادیانی ته کافر وایي. حتی کوم سړی د پیغمبر نه بعد د نبوت دعوه کوي او بل سړی تصدیق کوي، تصدیق هم نه کوي، دلیل ته غواړي، ذره به تردد او شک کوي د پیغمبر په ناموس کې، هغه هم کافر دی او دا هم کافر دی. دا د پیغمبر د ذات مسله ده، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ناموس مسله ده. موږ ته خپلو اکابرو درس دغه راکړی چې هر څه کېږي شهادت راځي شهید شه. پام کوه چې د پیغمبر په ناموس باندې د کمزورۍ مظاهره ونه شي. 10,000 شهدا په لاهور کې نو شهیدان شوي د دقیق ختم نبوت دپاره. یو وخت دلته په ختم نبوت په نارې باندې پابندي وه. امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاري صاحب رحمه الله نه چاته پوسو که بیان کړي، جیل نه را رها شوی او بالکل بدن کمزوری و. ورته وایي شاه صاحب دا 10,000 چې شهیدان شو ذموار به څوک؟ نو امیر شریعت د دیوبند روحانی بچے په بدن کې کرنٹ راغی، ورته پاسې دی وی زمین والو سنو، ان سب کا ذمہ دار عطا اللہ شاہ بخاری ہے اور اگر ضرورت پڑی ہم اور بھی قربانی دیں گے. دا خو لگا و مړه چې د پیغمبر د ناموس مسلې نو مونږ کټ کېږو، بدن مو 1000 نه 1,00,000 ټکړې کېږي، بالکل ټکړې دي شي د پیغمبر په ناموس باندې ورسته کېږو نه انشاءالله. زمونږ یو آخري امید، یو آخري ارزو هغه زمونږ د شین ګمبد جانان دی. بس نور زمونږ منځونه د منځونو غوندې نه دي، زمونږ څه عبادات دي. مونږ به الله ته څه وایو چې الله مونږ په ژوند کې دا کړي دي. هلته چې محشر کې ودرېږو الله وایي بنده عمر مې در کړی و، بنده مال مې در کړی و، بنده ما دپاره دې څه راوړي دي؟ وایو به څه؟ هېڅ څه نه شو ویلی، بس یو د شین ګمبد جانان دقه پاتې دی. هغه یو مسلمانو شرابي و، عیسایانو ملګرو سره ناستو شراب یې څښلي و. نو شرابو په حالت کې بیا خامخا د سړي دماغ کار نه کوي. نو دغه ملګری عیسایي ورته وایي فلانیه د محمد باره کې څه وی صلی الله علیه وسلم. دغه عیسایي خیال دا و چې کیدای شي دا بس ګډې وډې وایي پیغمبر بس کافر بشي، د اسلام نه به وړي مرتد بشي. نو هغه مسلمان غیرتي مسلمان و، ګناهګار و، شرابي و، خو غیرتي و د پیغمبر په ناموس باندې. د شرابو هغه چاټۍ راواغسته، دغه عیسایي په دې سر پې دغه سي وه. ورته وایي ظالمه زه شرابي یم، ګناهګار یم، خطاکار یم، هر څه یم، خو محمد رسول الله خو مې اخرې وسیله ده، هغه م رانه اخلي. ځوانانو هغه د خوبونو وختونه لاړل، هغه موږ چې په غفلت کې ودو هغه وخت لاړی. نن هر طرف نه زمونږ د پیغمبر په ناموس باندې حمله کېږي، نن هر طرف نه د شین ګمبد جانان چړلی کېږي، نن د پیغمبر ختم نبوت سړي لاس ورچوي. موتا که هر څه یو، هر څنګه یو، عبادات به مو کمزوري بالکل ټیک ده، منځونو کې به کوتاهي وي ټیک ده بالکل، خو مونږ بې غیرته نه یو، مونږ غیرتیان یو الحمدلله. مونږ د پیغمبر په ناموس باندې قادیانی تم جواب ورکول پیژنو، د قادیانی تالیسړو تم جواب ورکول پیژنو الحمدلله. دلته آئین پاکستان کې قادیانی کافر دی، قرآن کې کافر دی. آئین پاکستان قادیانی ته د تبلیغ اجازت نه ورکوي. آئین پاکستان د قادیانی عبادتګاه ته د مسجد ویلو اجازت نه ورکوي. که کوم سړی دا کوشش کوي چې زه به قادیانی ته مذهبي ازادي ورکم، دی غفلت دی، دا په خوب کې ودرېد، ته پته نشته دی چې پاکستان دا د پیغمبر د عاشقانو وطن دی. پاکستان هر بچه دا د شین ګمبد عاشق دی الحمدلله. دا خلق په خوبونو کې وده دي. دی وایي قادیانی ته مذهبي ازادي ورکا، ستا پلارم قادیانی ته مذهبي ازادي نشي ورکولی انشاءالله. دا فیصله به د ستا پلارم واپس اخلي انشاءالله. ته پکې څه وکړې؟ مونږ ټول مونږ که هر څنګه یو، خو دا فیصله چیف جسټس مسترد کو، خو علی الاعلان مسترد کو، نه منو دا خبره. دا پاکستان دا د پیغمبر د ختم نبوت د عاشقانو وطن دی. دا خلک وده دي،
دا وطن دا زمون وطن دی پاکستان زمون ملک دی ته خو راغلی دریو کارو له بیا په پته نشته کوم خوا به ځې زمونږ پیدایش هم پاکستان کې شوی زمونږ دفن هم په پاکستان کې وي زمونږ مرګ او ژوند د پاکستان دی ته پکې څوک تو یہاں آ کر پیغمبر کی ناموس کو چل رہا ہے تو یہاں آ کر محمد مصطفیٰ کی غداروں کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے تمہارے باپ نے بھی یہ فیصلہ واپس کر لینا ہوگا انشاءاللہ ہوتے کون ہو قادیانی کے لیے راہیں ہموار کرنے والے قادیانی خدا آئین پاکستان غدار نے زمان نہ مانی د مصور پاکستان د علامہ اقبال خو منا زمان نہ مانی د محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان خو منا زمان نہ مانی د بانی پاکستان محمد علی جناح خو منا قرآن کریم کے ہوخکارا وی کنا وخاتم النبیین پیغمبر آخری نبی دے آئین پاکستان خو ورته کافر ویلے دے قرآن نہ مانی آئین خو مانی کنا چې قرآن کریم باندې نه پوهیږي آئین خو تا ویلی دی کنه تا سره خو شته آئین هلته ولې د قادیاني دپاره ستا ته خپل آئین غږ نه کوي په قرآن خو نه پوهیږي ویل آئین تا ته سبب نه درکوي د دې عنوان سره دا خبره هر ملګری ذهن کې کېدی پاکستان زمونږ وطن دی پاکستان زمونږ ملک دی خو په دویم نمبر اول د شین گنبد جانان دی اول د پیغمبر ناموس دی اول د پیغمبر ختم نبوت دی د پیغمبر ناموس چې وي پاکستان به وي ختم نبوت عقاید چې وي دا به وي اوس چې ته دا فیصله کې پاکستان په خطر کې اچوي اشتعال مه پیدا کوه د دې پاکستان امن موږ د خپل کور امن ګڼو ته خو د پاکستان په امن باندې نه خو موږ د پاکستان په امن باندې هم خفه کېږو په داخلي امور باندې هم خفه کېږو دلته بګاړ مه پیدا کوئ دا خو د پیغمبر د عاشقانو وطن دی دلته د پاکستان هر یو بچی سیاست کې د هر چا سره وي دي بالکل خو پیغمبر د ټولو دی ختم نبوت د ټولو دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناموس د ټولو ناموس دی ولی پیغمبر صرف زمون دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی بعثت الى الاسود والاحمر نبی علیہ السلام فرمائی ارسلت الى الخلق کافا قرآن کریم کے اللہ فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پیغمبر خود طول عالم دا پارا دے پیغمبر خود اللہ دا عرب دا عجم طول دا پارا را لے گلے ہو پیغمبر بارے کہ اللہ فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم د مؤمن ذات په دویم نمبري د پیغمبر ناموس په اول نمبري مونږ هم دقه وایو زمونږ غیرت زمونږ ناموس په دویم نمبر اول د پیغمبر ناموس مونږ ته کنزل کوي وایي که څه خبره نشته زمونږ لارې بندې که هېڅ خبره نشته خو پام کوه د شین ګنبد جنان برله نه چیړئ ګورئ د پیغمبر ناموس په نه چیړئ دا خبره کان کی کل کی یا کلا کر سن لو محمد رسول اللہ کی ناموس کو مت چیڑنا بس مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ناموس په دفاع باندې پوهیږو الحمدلله مونږ ته ابو بکر صدیق غیرت را کړی دی غیرت ابو مسلم خولانی مونږ ته غیرت را کړی دی مونږ ته حبیب ابن زید انصاری الخزرجی رضی الله عنه غیرت را کړی دی مونږ به غیرت نه یو الحمدلله مونږ د پیغمبر په ناموس باندې غیرت پیژنو الحمدلله کم از کم سوشل میڈیا ملګری کم چې فیسبوک وغیرہ استعمالی سیاست پغې ته زه خبره نه کوم بالکل هر چا ته ازادي ده خو کم از کم د پیغمبر د ختم نبوت دفاع به هر ملګری کوي ان شاء الله پیغمبر د ټولو پیغمبر د کوم ملګری ان شاء الله چې ورسې کې بدري پوسټ د ختم نبوت د زنده‌باد کوم لازم شت کوي ان شاء الله هر ملګری به دا کوشش کوي قادیان او پیغام ورکوي چې قادیانیا کہ پاکستان ته د سترګې دی واپس کا ان شاء الله دلته عاشقان ژوندي دي الحمدلله یو د پیغمبر عاشقان کنه لا سوچت کوي ما سره الله دې په دې خبرو د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله